بله مسله دا ده چې کله مونږ قرباني کوو او چړه چلو د دې چړې چلولو په وخت کې څه الفاظ ویل پکار دي نو عموما درې قسم الفاظ داسې دي چې دا آسان دي او خلک یې ویلی شي یو دی الله اکبر بل دی بسم الله او دریم دی بسم الله الله اکبر که یو سړي داسې وکړه چې دا څاروي حلاله و او دوی الله اکبر او په الله اکبر باندې څاروي حلال کو دا مسله خو په غور سره ورغله څاروي په الله اکبر باندې حلال کو نو څاروي حلال دی وخی حلال ده وړې شي لیکن د سنتو خلاف کاری مکروه ده دې مسله پوه شو یو سړی تشوي الله اکبر او په دې باندې ذبح وکړه نو خوراک جایز دی ټیک دی خو سره د کراهت مکروه ہے کار مکروه هو د سنتو خلاف یې کارو بل سړی دی هغه داسې وکړه چې صرف دا وي بسم الله بسم الله او څاروي حلال نو دا اگر چې ټیک دی حلاله صحیح ده کراهت پکې نشتا لیکن د سنتو خلاف ده هم وکړه پورا سنت دادی چې سړی چې حلاله دا وي بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر نو دې سره به سنت پوره شي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو مطابقت وشي الله تعالی دې عمل کول توفیق